الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف وآيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو مختصر آیات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوږو حدیثونه یو حدیث تلاوت د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. رمضان المبارک دویمه عشره په ختمېدو ده، تقریبا نن اخري ورځ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د رمضان المبارک لومبه عشره رحمت ته الله په خپل بندگانو باندې رحم کوي. دویمه عشره د مغفرت ته بخنه وته کوي، او دریمه عشره اخیری عشره دا د جهنم نه د خلاصي ده. غرض دا دی که دی شلو ورځو کې بیا هم څوک د جنت قابل شوي نه وي او د دوزخ قابلي، د الله رحم جوش کې راځي او الله پاک ورته د جنت نه نجات د دوزخ نه نجات ورکوي او خلاصي یې. الله پاک رحم کوونکی ذات دی، بخنه کوي. او دا خپل رحمت دی خپل بندگانو ته خی چې زه په تاسو باندې څومره رحم کوونکی. حدیث کې راځي وی میدان حشر کې چې کله حساب کتاب کیږي، لومبي حساب کتاب به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت سره کیږي، او لومبي به دوی جنت ته ځي، نو هله به نور خلک جنت ته ځي. نو وی الله پاک په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دا امتیان د رامخ کې کوي حساب کتاب ته، نو یقیني حساب کتاب خو ډیر ګران دی. پیغمبر علیه السلام به وی او یریږي چې حساب کتاب او بیا امت کې خو هر قسمه خلق شته، نیکان هم شته، ګناهګاران هم شته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به خپلو ملګرو سره مشوره وکړي. مشوره به ده وکړي چې یاره دا نیکان ورمخکې کړو که دا ګناهګاران ورمخکې کړو. نو مشوره کې به دا خبره راشي چې یاره دا نیکان خلق به ورمخکې کړو، کیدای شي د دوی د مخه د الله رحم لږ زیات شي او دا ګناهګار مو بخي، نو دا نیکان ښه دي چې دا ورمخکې کړو چې دوی سره اول حساب وشي.
نو وایي دا نیکان به ور مخکې کي. الله پاک به ورته وایي نه نیکان مه را مخکې کوه، دا ګناهګار دی را مخکې کوه. دې ځای کې به د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو یره نور هم زیاته شي چې دا خو الله غصه دی چې ګناهګار دی را مخکې کوه چې حساب ورسره کوم. مسلمانان به ویریږي. نو الله پاک په پیغمبر علیه السلام ته وفرمایي ای زما محبوبه یریږه ما، دا ګناهګاران درته د دې دپاره وایم چې دا ګناهګار را مخکې کا، زه نن تاسو ته خپل رحم ښیم چې زه څومره رحم کوونکی ذات یم. زه نن بخښنه کوم، دا ګناهګاران بخم، دا ګناهګار را مخکې کا. الله ډېر رحم کوونکی ذات دی، په خپلو بندګانو باندې رحم به کوي. دې دنیا کې را سره څومره مهرباني کوي. تاسو وګورئ زمونږ د روژې، زمونږ د عبادتونه، تاسو په خدای یقین وکړئ دا د یو ټیم د روټۍ قابل چې مونږ ته په یو ټیم روټۍ میلو شي، او مونږ الحمدلله روټۍ میلاویږي، جامه پیزار هم میلاویږي، الله عزت هم را کړی دی. الله چې څه غواړو هغه راله راکوي. یعنې په دې عبادت کوونو اسم نشته. علماء کتابونو کې لیکلي دي وای یو بنده د الله او چې هغه به یو هفته روژه نیوه، یعنی دومره ډیر عبادت پې کو. یوه جمعه چې به یې روژه ونیوه نو په بله جمعه به یې ماتوله، ډېرې روژې به یې نیولې، ډېر عبادت پې کو چې د هغه د روژې دا حال و، چې د هغه د مانځه به څه حال و، چې د هغه د نورو عباداتو به څه حال و. یو ورځ الله ته سوال وکړ، یاره څه دعا یې کوله، څه خپل حاجت یې غوښته، الله نه څه حاجت وغوښته، هغه حاجت یې پوره نه شو. نو ده داسې د سر ګریوان کې ورکړه او د خپل نفس ته وایي ای نفسه ته رزیلې، ته بیکاره، دا خپل نفس یې داسې ملامته کړ، ته بیکاره، ته د دې قابل یې چې ستا حاجت پوره نشي. ډېرې ځان ورټه، دا نفس یې خپل ورټه. الله پاک ورته وایي یو فرشته راولېږله. هغه فرشتې ورته وی تا چې دا صرف یو منټ دا خپل نفس دا دې ملامته کو، دا ستا د ټول عمر د عبادت نه بهتر دی. هغه یو ته ټول عمر عبادت ستا یو طرف ته، او چې دا نفس دې ملامته که کنه دا بل طرف، دا ډېر ښه. یو عالم نه وایي چا تپوس وکړه که نه چې جنت څومره لرې دی، نو هغه ورته وایي 2 قدمه، یو قدم په دې نفس کې ده او یو قدم په جنت کې ده، بس 2 قدمه جنت دی. دا نفس دی، دا مونږ شیطان دی را سره، نفس دی دا مونږ دوکه کوي. مونږ دا نفس دباول پکار شي، دا نفس دباو شي، نفس ملامت شي. او د هغې دپاره دا روجې دي چې روجه ونیسو، د قرآن تلاوت وکړو، شپه شوګیره کړو، د الله عبادت وکړو، الله راضي. نو الله بخنه کوي. خو صرف علما دومره لیکلي دي وایي ګوره صرف په دې کار نه کېږي چې یاره زه مسلمان یم، روژې ټوله ورځ نیولي خو مونځ نه کوي، مونځ کوي خو د قرآن تلاوت نه کوي، او په دې تمه باندې ناست دي چې بس د رمضان میاشته او الله به مې بخي. صرف په دې تمه باندې ناسته چې زه مسلمان یم، د مسلمانۍ جامه مې اچولې ده، په دې باندې به مې الله وبخي. نو الله باندې مونږ ځان نه بخو، بیا دا بخنه نه ده. مولانا رومي صاحب یو عالم دی، هغه یو واقعه لیکلې ده، و یو ګیدړو نو هغه ډېر په منډه باندې روان و، تیز. دا ګیدړ خو یریږي دی وایي منډې، ډېر په منډه روان و. مخې ته هلته رنګ سازانو، دا کپړې چې رنګ کوي نو هغوی داسې ټپونه وو، هغې کې یې رنګ خوش کړی و، سور رنګ، شین رنګ کپړو له ورکوي،
نو دا ګیدړ ډېر په منډه و، نو دی هغه یو ټپ ته ور پرېوته. نو د هغې ټپ نه یې ټوپ کړو، نو هغه بل ته ور پرېوته، نو بیا د هغه بل ته ور پرېوت. سور، شین، زیړ، دا مختلف رنګونو نه دی رنګ شو. نو چې کله خپلو ملګرو له ورسېد، چې ملګرو ورته داسې وکتل چې دی خو سور شین شوی دی، رنګ یې بدل دی، او دم چې داسې ځان ته وکتل نو داسې ممتاز ښکارېده، ځان له داسې ځان له حیثیت او رنګ یې جدا و. هغه خړ پړو او دی سور شین زیړ، نو دی داسې ځان له کېناست. ملګري ورته وایي رانږدې شه که نه، ما سره خبرې مه کوئ، ما او تاسو کې ډېر فرق دی. تاسو اول د خپلو شکلونو ته خو وګورئ، دا خړ شکلونه هم دي، او تاسو ما ته وګورئ، وګوره څومره ښایسته سور سپین شین. ما سره خبرې مه کوئ. هغوی ورته وایي د خدای بنده که ته ډېر سور شین شي خو مقه ګیدړ یې، نو راځه موږ سره خوا کې کښېنه، تکبر مه کوه. وی نه، ستاسو خپله لار ده، زما خپله لار. نه، نو وی ته چې دا رنګ د باندې پورې شو، نو ته ځان ته څه وی، چا سره خپل مشابهت کې؟ زمری ده نه جوړ شو؟ وی نه، زمری خو رانه نه دی جوړ. څه شرمخ نور څه بلا ده نه جوړه شوه؟ وی نه، نور هم رانه څه نه دي جوړ. نه آخر څه ده نه جوړ چې ته ځان له ناست یې او وایې چې ما ته مه رانږدې کېږي او داسې ځان غټ غټ حسابې. نه، هغه ورته وی اسم نیمه. وی ښځه نو خپله تشبیه خو چا سره ورکړه که نه چې ته د چا په شان یې. نو داسې ځنګل کې سوچ کوه چې زه د چا په شان یم. نو دا مور نه دی خشتۍ مزیداري؟ وی زه د مور په شان یم. وی ښه د مور په شان یم. نو وی هغه خو داسې خشته اواز وباسي، نو ته هم هغسې اواز وکړه که نه؟ وی نه، اواز خو هغسې نشم ایستی. وی ګوره دا مور داسې خشته وګډېږي، داسې تو شي، نو ته هم لږ ګډ شه که نه؟ وی نه، د ګډېدو چلم نه راځي. وی دا مور چې دی کله کله د خلکو د خوشحالولو دپاره د لکۍ داسې خوره کي او داسې خشته خلک ورسره تصویرونه وبه، ته هم لږ دا لکۍ دی خوره که داسې چې ته هم لږ خلک تې وویني چې ته څه شي. وی نه، دغه کمال راکې هم نشته. نه وی چې نه ګانه ویلی شي، نه د هغه اواز کولی شي، نه د هغه په شان شکل جوړولی شي. نو بیا څه له خپله تشبیه هغه سره ورکې او ځان د تکبر کې او غرور کې. که ته ډېر هم څه ووایې خو ای ګیدړه ته ګیدړ یې او زمونږ ملګرې، راځه مونږ سره کښېنه، تکبر مه کوه. مولانا رومي صاحب لیکلي دي، وی ای مسلمانانو، څوک وایي چې زه حاجي صاحب یم، څوک وایي چې زه خو مولوي صاحب یم، څوک وایي ما خو دومره روجې نیولې دي، ما خو چې دی نو دومره زکاتونه ورکړي، ما خو دا کړي دي، ما خو دا کړي. آیا ته دې ته وګوره چې ستا حج قبول دی که نه دی؟ دا حج تا د خدای دپاره کړی دی؟ دا علم چې تا کړی دا تا د خدای د رضا دپاره کړی دی؟ یا تا دا نور عبادات کړي دا تا د خدای دپاره کړي دي؟ دا خو ټول د دنیا د ریاکارۍ دپاره، خلکو ته ځان ښودلو دپاره دي کړي دي. که ته ډېر وایې چې زه مسلمان یم مسلمان یم مسلمان یم، خو مقه ګیدړې مسلمانېږي نه. نو غرور او تکبر مه کوه په دې خپل عبادت باندې، اخلاص ځان کې پیدا کړه. غرض مې دا عزتمندو، دا لږې ورځې پاتې دي، اخري عشره پاتې ده، الله راضي کو. صرف په دې باندې هغه ونه کړو چې ما خو 20 روجې ونیوې، ختم مې وکړ او بس صدقې مې کړي دي، روژه ماتې مې خلکو. نه نه، په دې دوکه کې را نشو. الله باندې ځان بخل دي، پته نشته بل رمضان ته به یا ورسو یا به ونه رسو. نو په دې رمضان کې چې په الله باندې ځان وبخو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د حضرت جبرائیل بدعا ده په چا باندې د رمضان میاشت راله او دې اونه بخلی شو، الله دې دې هلاک. پیغمبر علیه السلام په امین کړی دی. هسې نه چې مونږ په دې خوشفهمۍ کې یو چې بس مونږ خو الله بخلی یو او دقسې نامراده پاتې شو. دا 10 ورځې د اعتکاف کوشش وکړو، بېګاله نه به خلک اعتکاف ته کینی. هر سړی اراده وکړو چې انشاءالله اعتکاف به کوم. هر جمعات کې چې اعتکاف سنت عمل دی پکار ده چې وشي، سنت کفایي دی. که یو کس کېناست نو د ټولې محلې غاړه خلاصه شو. مونږ له هم پکار دي خپلو ملګرو کې
ان شاء الله مرګرو اراده کړیم دا الله دې توفیق ورکړي ولا نو اعتکاف تکینو هغه اعتکاف والا خیال وساتو دا هغه د چای د روټۍ خیال وساتو دغه چې دینو هغه ته نږدې شو دا هغه نه دعاګانې وغواړو د خدای کور ته راغلی دی الله ته جرګه ده نو چې دا هغه ته دعاګانې ته وغواړو چې موږ ته دعاګانې وکړه دغسې الله باندې ځان وبخو د اخرې شپې دا ډېرې زیاتې قیمتي دي چې موږ الله باندې ځان وبخو که په دې کې الله ونه بخلو بیا هم کله بخي نو پکار چې په الله باندې ځان وبخو الله دې مالم توفیق راکړي الله دې تاسو لم توفیق درکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم